نن چې محترمو زمونږ که وظیفه ده ډېره زیاته عظیم الشانه او ډېره زیاته د کمال ده. داسې وظیفه محترمو تاسو صرف سل پیرې وکئ او د هغې چې څومره برکات دي څومره معجزات دي هغه ډېر زیات دي. فواید د دې وظیفې ډېر زیات دي خو څلور پکې داسې دي چې هغه ډېر زیات غټ دي او هغې ته موږ ډېر زیات محتاج یو. څومره چې هلکه دي هم په دغه څلورو پسې ګرځي. راځئ مکمل ترتیب او مکمل طریقه کار تاسو ته په دې کلپ کې دا پیش کولی شي. لومبی نمبر خبره ده که تاسو غواړئ چې الله پاک دې ستاسو رزق دا پراخه کړي او ډېر زیات دې کړي او الله پاک دې تاسو له د غیب نه رزق درکړي او الله پاک دې تاسو مالداره کړي، نو همدا وظیفه دا مس نه کوئ، هم نن یې شروع کړئ، روزانه سل پیرې کوئ. که تاسو وایئ چې ستاسو په کور کې د جنګ جګړې نه بالکل پرسکون ماحول دی، هیڅ قسم لا څه مسله نه وي، نو همدا وظیفه ستاسو لپاره ده. شروع کړئ، عمل پرې وکړئ، انشاءالله العزیز ډېر زیات پرسکون او ډېر زیات بهترین ماحول به ده. او دریم نمبر خبر ده چې څوک هم دا وظیفه کوي نو الله پاک به د قبر د تیارو نه، د هغه ځای د مارانو نه، لړمانانو نه، د هغه ځای د هر قسمه وحشت نه الله پاک به محفوظ ساتي. او څنګه وفات شي الله پاک به ورله کیدای شي د فرشتو په ذریعې باندې بهترین او اعلی استقبال وکړي. څومره ښکلې خبره شوله. دغه رنګې محترمو څلورمه خبره ده، څلورمه چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک به ورته جنت ورکوي. د مسلمان خواهش هم دا ده چې هغه الله پاک دې ته جنت ورکړي. نو کوشش کوو چې دا وظیفه په خپله هم وکړو او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړو، ځکه چې نن سبا معاشره داسې ده چې خلکو ته د امید ضرورت دی، د امید. او دا وظیفه چې کومه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم تمامو صحابه کرامو ته ښودلې ده، په کتابونو کې شته دی. د امت چې کوم علما کرام دي هغوی بار بار د خلکو ته دا وظایف دا ورښیي چې دا خلک د دنیا نه یو قسم لا اسلام طرف ته، دین طرف ته لږ ډېر زیات میل شي. موږ چې کله کار کسب کوو، روزګار کوو، کاروبار کوو، دیاړي کوو، نوکري کوو، نو سره په هماها ذکر هم کوو. او چې کله موږ ذکر کوو نو په هغې کې به الله پاک موږ ته ډېره زیاته فایده او ډېره زیاته نفع راکوي موږ ته. که صرف موږ دکاندارۍ ته کښېنو او دغه رنګې ذکر ورپسې نه کوو، وظیفه ورپسې نه کوو، دعا نه کوو، نو پیسې به ښه ډېرې زیاتې وي خو په هغې کې به برکت دا به نه وي. بعضې خلک داسې چې د هغوی تنخوا ډېره زیاته کم وي، لږې پیسې وي، خو د هغه لږو پیسو باندې هغوی ډېر زیات کار کوي. او بعضې داسې کسان چې ښه ډېرې پیسې ورسره وي خو د هغوی په ډېرو پیسو باندې د هغوی لږ کار نه کېږي. نو نن چې کومه وظیفه ده دا تاسو شروع کړئ، روزانه سهار او ماښام کوئ، د هر قسمه حاجت او ستاسو پوره کېږي. دغه رنګې د هر قسم مسلې نقصان دې نه هم تاسو الله پاک دا بچ کړئ. نو کوشش وکړئ محترمو دا وظیفه وکړئ، ډېره زیاته رقمه. او بله خبره محترمو دا کور کې د جنګ جګړو خبره ده، تاسو وګورئ معاشره، په هر معاشره کې، په هر کور کې، کوڅه کې، ګلی کې، په ښار کې، په هر ځای کې محترمو جنګ جګړې، لانجې کونجې دا ډېرې زیاتې شوي دي. نو که وظیفه کوئ انشاءالله العزیز ورځئ کور ته، درته د بالکل پرسکونه بهترین اعلی ماحول درته ته میلاویږي. او بیا د مسلمان خواهش دا ده چې الله پاک جنت ته داخل کړي، د قبر عذاب نه بچ کړي. نو هم نن کوشش کول پکار چې دا وظیفه په خپله هم وکړو، ملګرو سره هم شیر کړو. څومره زموږ ملګري دي هغوی سره شیر کړو، وټساپ دی، فیسبوک دی، دغه رنګې نور سوشل څونه ایپونه دي چاته داسې لینک ولېږو. انشاءالله العزیز پیدا به کوي، د مسلمان په کار به راشو. ترتیب د وظیفې داسې دی، تاسو به سهار سل پیرې او دغه رنګې ماښام کې به تاسو سل پیرې لا اله الا الله الملك الحق المبین، لا اله الا الله الملك الحق المبین. تاسو رسو کې چې سل پیرې سهار او سل پیرې ماښام د وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز دعاګانې به راته کوئ. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.